السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. امید لرم چې روز جوړ خوشاله وئ. نن د پی ایس ټي ټیسټ دی، هغې دپاره روان دی. زما ملګری زه په چکر باندې ځم، صحیح ده. او هغه اوس د لکۍ نه میخ راټینګوي، خو نه راټینګېږي که نه. تقریبا 6 منټه کم 6 بجې دي. کور راووتو، ما وایي ځانه کوږي خاني هم جوړ کړو، ځکه چې مې زما هم ټیسټ له ځم. مې به زما ټول زما څخه وخورئ، مې ځم ټیسټ له ځم. نو چای مې ونه څښو، راووتم، مزه یې ونه کړه که نه. او دغه دی بازار کې به چای څښو. دا زمونږ کلی دی، دا زمونږ ایریا ده. بس د خیر سره روان انشاءالله العزیز. چې څنګه د خیر څخه ورسېدو نو تاسو به ځای په ځای باندې انشاءالله حالات ښیو چې څه پوزیشن دی او څه حالات دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا نن د پی ایس ټي ټیسټ دی او دومره ګڼه ده ماشاءالله د حد نه بار. مطلب په زرګونو خلک چې کوم بېروزګاره دي، په زرګونو څومره رش دی، د کوم ځای نه رش ورو شوی دی او دا رش دی. دا خو تقریبا چې کومه دي 10 پوسټونه دي او د ټیسټ اولې ورځ ته انتها ګڼه ده. دومره ګڼه ده چې حد یې نشته. تقریبا په حساب 10 پوسټ دی او په 10 پوسټونو کې چې کومه دی تقریبا په زرګونو کسان چې کومه دي هغه راغلي دي ټیسټ ورکوي. 10 پوسټونه دي که نه، او په زرګونو کسان راغلي دي او دومره رش دی چې سهار خلک په 9 بجې راوتي دي. خپله سهار په 5:30 بجې راوتي یو او تقریبا دا دي 6 منټه کم دي، 10 منټه کم ماته دي او انتها ګڼه ده. او دا تاسو خلک کې روان دي د ټیسټ لپاره. اوس پته نه لګي چې دا په دې کې څومره کسان پاس کېږي، هېڅ پته نه لګي که نه. د دې خبرې موږ هېڅ معلومات نشته، هېڅ پته یې نشته. بس یو بزنس ته یو کار خلکو شروع کړی، بس چا څنګه مزې وکړي، چا څنګه چل ول وکړو، بس هر چا د خپلې کار مزې موندلي. کب چې اسکمه دعا هوټل کې او دې نه پس په انشاءالله د خیره سره چې د ماسخون مې د مجره د مشي نو به انشاءالله العزیز واپسې کوو. زه به کمرس کاله چې د خیره سره ټیسټ شروع دی، دې هوا رړقېږي او چای درې راوړو خو مزېدار چای وڅښم، هغه مې بلکل فرش دمه شي. چڼې لوبیا مې یو پلیټ اضافي کړو ښه، ځکه چې وږی شانته یم ډېر زیات. یو موبایل دی را سره دی، پوره د 50,000 روپیو موبایل دی. دا وایي نه ښه، او دا چې کوم کسان ټیسټ ورغلي دا یې پرېښی دی. دا کوم موبایل دی؟ دا موبایل دی 55,000 روپۍ دی. ورپسې دا یو شبړ دی، دا هم خرید وزارت دی. ورپسې چې کومه دی دا موبایل دی. ستاسو په خیال دا چې خرڅ یې کومه که نه نو تقریبا 1,00,000 روپۍ راله کوي. چې کوم کسان د پی ایس ټي ټیسټ لپاره ورغلي او دلته ښه ناست دي، زه د بار ناست یم او بس بار ته ناست یم، موبایل مې اخیستی دی نو چې دا اوس راوالم او خرڅ یې کومه که نه نو به 1,00,000 روپۍ راله ګټي، 1,00,000 روپۍ شوي. بس زه ځم چکر لګوم او ډېر ښه نه مزه به وکړي. تاسو څه خیال دی؟ خرڅ یې کومه که نه پرېږدم یې ورته. دوستانو د پی ایس ټي ټیسټ چې کومه و هغه ښه په درز غرب کې سر ته ورسېدو. اوس زموږ په تحصیل باندې 71 سیټونه دي، زموږ په تحصیل باندې 71 سیټونه دي. نو زموږ تحصیل نه کم سے کم 1000 کسان راغلي. نو اوس پته نه لګي چې په دې یو سیټ باندې څو کسان تقسیم کړي، دا پته نه لګي. دا تاسو خپل حساب ځان نه وکړئ. او ماشاءالله مخلوق ډېر زیات سیوا و، خصوصا زنانه چې کوم دي هغه هم ډېر زیاتې راغلي. مطلب دا دی چې اوس زنانه هم ځان نوکري غواړي، څه کول غواړي. زما یار خو پتنې ټیسټ ورکړو چې څه چلی وکړو. او دا هغه ځای دی چې دلته دننه 3 کاله مخکې ټرک اغوښتی و. دې کې اوبه بهېدې او دې کې ټرک اغوښتی و، خو مزېدار اوبه واړې دی او دا ورکوټ یې خوړلی او دومره ډېر راوځي، بې نهایته ډېر راوځي.